نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې د غزوه احد نه کله فارغ شو یو څه وخت پکې تیر شو چې په قول راجح باندې دا هم دریم کال د هجرت د احد غزا هم په دریم کال د هجرت باندې را پیښه شوه د پسې غزوه الرجیع د مورخین یو قول پکې د څلورم هجری دی او دویم قول پکې دا ده چې دا په دریم هجری باندې منځ ته راغلی وه ابن هشام په سیرت خپل کې دې له ترجیح ورکړې ده چې دا غزوه الرجیع په دریم کال د هجرت باندې پیښه شوې ده پس منظر د غزوه الرجیع هغه دارنګ دی چې د بنو عدل او قاره بعض مشران نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغلل او ورته وی چې مون سره هلته مسلمانان دي ایمان راوړی دی ته مون سره بعض خپل صحابه کرام ملګری کا چې هغه هلته کې مون سره لاړ شي او هغه مسلمانانو ته احکامات الہیہ قرآن کریم او شرایع دا ورته وښیي ځکه چې سړی اسلام راوړي مسلمان شي نو شرایع د اسلام بیا د ښودل ضروري دي دی په دین کې داخل شو نو په دین باندې بیا عمل کوي نو هغه چې کوم احکامات د الله د طرف راغلي دا علم ضروری دی کنه نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک وته ډیره خلا په یو روایت باندې راځي چې دا روایت امام بخاری رحم الله خپل صحیح کې نقل کړي چې دا شپږ کسان ورسره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولېګل دویم روایت کې راځي چې لس کسان ورسره نبی علیہ الصلوۃ والسلام ولېګل یا شپږ کس دي او یا لس کس دي او ترجیح دي ته چې دا شپږ کس صحابه کرام دا چې اوس نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورسره کړل مرصد بن ابي مرصد الغنوي رضی الله تعالی عنہ دا په نبی علیہ الصلوۃ والسلام مشر او امیر وټاکو چې دا پنځه صحابه کرام دا وستا سره وي ته د دې لارې امیر او مشر شي دی روانو کله چې د عصفان او د مکه مکرمه منځ ته ورسېدل تقریبا 80 کیلومتره فاصله کې مکه مکرمه ته دیو دا خپل غدر نه کار واغستو ځکه دیو خو دوکه مقصد وګڼه د دین اسلام هغه تشهیر او تبلیغ د دین حقای مقصد نو چې دی د پاره صحابه راغلي او د دیو پزړونو کې هغه ور لامړ نو بلیدو کم چې په بدر کې د دیو غلولی مشران او سرداران صحابه مردار کړي آغا اور لا د دیو په سینو کې مړ شوی نو دیو د دغه بدلی په خاطر باندې غزوه احد من استرا واستو تفصیلی واقعه تر شو او دا غزوه الرجیع دا هم د دغه بدلی فاغستو په خاطر یو غدر یو دوکه یو کړه دغه دوکي په خاطر باندې دیو چې دغه مقام ته ورسېدل چې رجیع نومیږي نو په دغه رجیع مقام کې دیو په دغه صحابه کرامو باندې
توري راوېستلې ورته وایي چې مونږ تاسو دین اسلام تبلیغ لنه بیایو او نس تاسو قتل غواړو دلته بلکې مونږ به تاسو مکه مکرمه ته بیایو اول ته چې کم کافرانو مشران په بدر کې مړ شوي دي مونږ به تاسو په هغې باندې خرڅو مونږ به تاسو د هغې غلامان جوړو او مونږ له به پیسې راکوي په دغه خاطر باندې مونږ تاسو بیایو دا شپږ صحابه کرامو او د هغوی تقریبا 200 کسان ورته نور راوتو نو 200 کسان کافران او شپږ صحابه کرام دغه ځکه یو بل ته مخامخ شو صحابه کرام ورته وی چې موږ تاسو له داسې ځان نه درکو په اسانه باندې دی یو غونډۍ ته پورته شو نو د دې سره خو توري نشته دی غش ورسره نشته دی اولان دي کافرانو سره غش مور سره دي توري مور سره دي تعداد هم ډېر د 200 کسان دي ورسره واغه ایمانی جذبه و نو خیر اغل تدی 3 کسان لپاس شپږو کسانو په ګټي را گزارل شروع خدای نه ورکاو د سپاه آسان باندې نو چرته ګټي یشتون کې او چرته غشي یشتون کې دام نه برابرېږي خو بیا کافرانو لاندې و بیل آیو بلته و چې ګوره دې کسانو سره مونږ جنګ نشو کولای شپږ کسان دي او 200 کسان ته په دې سره مونږ جنګ نشو کولای خو دې سره اوس دا څنګه چې مخکې اوس مونږ دوکه وکړو په دوکه دې زه پور راوستل دلته بیا اوس څه دوکه پکار ده دا دوکه ګوره د کافر په تاریخ کې بیا د تقزن را روانه شو تاسو فکر کړئ کدي مقابله د مسلمانانو کړی شو چې وای نه کړی چې دوکې ته کار وی د دین ورستو چې څومره غزوات شوي دي د غزوه خندق پورې لکه بنو نذیر او بیر معونه د سينو په کې دوه درې هغه کوم ټول دوکې کړي نو دوکې وسبدي طریقه شروع کړو تاسو موږ ترا کوشي دې غونډای نه همون تاسو ته هیڅ نه وای بس موږ چې کوم کار د پاره تاسو راوړل کړي بس قتل موږ تاسو نه غواړو تاسو نه قتل کوو او سی پر کوشي کوم مقابله نه ورنه شو کولای وګټو لپاس نه ولي لاندې موږ غش امور ولیو تورې امور سره دي مقابله د شپږو کسانو نه کیږي نو دې کې وعده دی وکړې قسمونه یو خواړه چې داسې قسم په الله او داسې وعده او تاسو را کوشي موږ تاسو ته اسم نه وایي پدې کې 3 صحابه کرام دیو را کوشول عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنہ او زید بن دسینتا رضی الله تعالی عنہ دی برا پاتیش دغه صحابه کرام برا پاتیش د لاندې 3 کسان چې کوم دي دیو را کوس کړل وعده ول ورکړل هغه په دې وعده باندې دی یقینو کو چې صحیح رښتیا وي دي ظالمانو غدغه درې ونه کم صحابه چې را کوشي او د درې د پاتې شي درې ونه لاندې په شهادت باندې ورسول شهیدان نو شهیدان یې ځکه کړ چې 3 کسان شو 200 کسان ونیول نور کې به څه قوت وې نو خو چاغه بار په خپل محاذ باندې ولاړو جنگ به کړي وې اونې شو کولای دغه 3 صحابه کرام دیو بده غزې کې چې کامله په شهادت باندې ورسول او دا 3 نور صحابه کرام پاتې دي پدې کې دا 2 نور چې کوم عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ او خبیب رضی الله تعالی عنہ او زید بن دسینه نو دا 2 ملګری دیوم چې کوم لري کوزیدل کدیو ته چې کوم او عادي ورکړلې او کوم قرانونو قسمونه او توکل دغه 2 ملګری راکوش خبیب رضی الله عنه او زید بن دسینه دا 2 راکوش دیو ته سونه ویل دیو دغه څه قیدیان کړ او په هات کړو کې بند کړو مکه مکرمه ته بوتلل کم چې عاصم رضی الله عنه هغه په غونډې لا پاسه پاتیش هغه ځکه کافرانو سره چې کومه د لاس ملاوم نو او دا وعده کړی و د خدای سره او دای وختنه د خدای نه کړی و چې الله په ژوند باندې زه ګوره کافر ته لاس نه ورولم دین نجس مردارانو سره لاس نه ملاوم
او دا خدای پاک زما ستانه غوښتنه او تاسو مې وعده ده. نو ډېر اکوز نشو په دې غونډۍ باندې لپاسه وو دي ظالمانو چې کوم ټول په هغه باندې حمله شروع کړلې. هغه مبارک هم چې کوم د په شهادت باندې ورسېد. نو دی عاصم رضی الله تعالی عنہ په بدر کې ډېر لوی لوی کافران مردار کړي وو. غټ غټ رؤسا په کې د مردار کړي وو. نو یو زنانه و داغه زوی هم د وجلې مردار کړي وو. هغه قسم خوړلې وو چې د دې عاصم رضی الله تعالی عنہ په سر کې چې می ترسو پورې شراب نیس کې هغه پورې پارام کېنه. دې کسانو له روپۍ ورکړې وي چې د عاصم رضی الله تعالی عنہ چې کله تاسو مړ کوي او شهیدی کوي داغه نه بسر کټ کوي مال وایراوړي چې یو ځل خپل قسم پوره کم بسر کې شراب وسکما او دویمه دا او کم چې زو منم چې آو عاصم رضی الله عنه شهید شو. عاصم ماته آرام نه راځي تاسو کوی چې مو شهید کړه خو تاسو سر معنی لیدل دا چې دا سن تنین جدا شوی زما یقین نه راځي. تنفرت د دوه صحابه کرام د دې سره چې کوم د بغیره کې دي څلور صحابه کرام په دغه ځای باندې شهیدان پراته دي. دیو چې کله د عاصم رضی الله تعالی عنہ طرف ته اراده ولرله ورتلل په چې موږ داغه د اثر کټ کو او کم زنانه چې پیسې غستل او خپل کم قسم کړو چې هغه ته ویسو. د خدای قدرت ته ګوره کرامت د اولیاء د شهدا انبیاء معجزات دا داسې قوت دی چې ګوره دې سره انساني قوت بیان شي کولای. د بخاری شریف صحیح روایت ده دویم جلد باب غزوه الرجیع کې نقل کړي چې کله دی ورغلل هغه ته ورسېدو اراده یې کول او داغه د سر کټ کول رب لا یزال په دا غټي مچي نه ناسره خطرناک زهري ډمبرې مچي دا په الله تبارک وتعالى را وستره او خبیب رضی الله تعالی عنہ لفاس ګرځي دی یو چام مجان لره چې خبیب رضی الله تعالی عنہ تور ورسي عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دقه سي محفوظ پروت دی. دیو څه کوشش وکړو سب هغه خپل مهنت یو غفاری وکړه خلاصون دیو عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ تور ونه رسول. ول دوستان چې الله تعالی ساتي کنه او ژوند هم ساتي او فصل وفات هم ساتي هغه ته څوک چت نشي کتلی. او عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنہ دیو ته وفش په شرمندګۍ باندې ویل ګورېږي چې دا مچۍ تی لاړی شي صلخ لګ وخت بعد بیا مو په د باندې ورزو پریدو خو نه دا سر به خامخا کټ کو. دیو انتظار کوي حتی چې یو ماقام ته ټیم ورسېد مچۍ لاړې د عاصم رضی الله تعالی عنہ چې دیو بیا اراده لرله الله تبارک تعالی باران راغلی که داسې طوفاني باران چې دا شړی او دا کوسی او دا هر سره ووتل چې راووتل حضرت عاصم رضی الله عنه تنې ته وبره ورسېدل تنې ته وبره ورسېدل او په ډېرې شو تنې دا غزنه ویوړه دیو د سره پستر بووم د چې عاصم رضی الله عنه چرته لاړ او څه لاس ورته مشرکانو ورونه رسېدل. کله چې دا واقعا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بیان شو چې دا عاصم رضی الله تعالی عنہ سره د سینمونه واقع شوی دا کافرانو شهید کا بیا چې کله د سر کټ کولی را دلرله یو پیر چې پیراده ویوړله مچۍ پیرالی دویم کرد چې بدی ورغلل باران رب العزال کو ابو ځان سره د عاصم رضی الله عنه 97 ویوړه عمر زمو فرمایل بیا عاصم رضی الله تعالی عنہ دعا کوله چې خدایا په ژوند کې مشرک کافر لاس نه وړم او د مشرک کافر لاس ما تمراونه رسي پس د وفات نه خدای تعالی چې کوم دغه دعا قبول کړم د وفات نه پس هم مشرک په لاس نشو ورسول. رب العزال بیا داسې خپل دوستانو سره معاملې کوي او کرامت د اولیاء دا د اهل سنت والجماعت د عقایدنا یو عقیده ده او خلاف په دې مسله کې ثابت ده. معتزله یو ډله ده په دې امت کې گمراه ډله ده دوه یو نه هغه د اولیاء د کرامتونو انکار کوي. ورته یو واقعا د عاصم رضی الله عنه ته پیش کړ د بخاری شریف په صحیح روایت باندې دا بل صحابي مبارک چې کله شهید کیږي په دې کې مرسته کرامت دا غره